صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. سورة نحل شروع پاغی کې وم باب هغه ذکر کېدو. نو د دې ځای نه اوس دلیل نقلی په واقعه د ابراهیم علیه السلام باندې ذکر کوي. خو مخکې د مبترینو ذکر وشو، د دروغ جوړونکو. نو اوس دلته د مخلصینو ذکر کوي او الله جل شانه هغه نوم بخپله ذکر کړی، ان ابراهیم. دویمه تذکره هغه لفظ د امت دی، په دې باندې دا تنوین دا تعظیم د وجې نه دی. بیان القرآن کې ذکر کړی دي چې دې نه معنا مراد هغه پیشوا دی. القاموس الوحید کې یا تفسیر مدارک ذکر کړی دي مامون په معنا د مقتدا. القاموس الوحید کې نه معنی د دې ذکر کړی دي، یو معنی په معنی د مور سره، او دویم معنی په معنی د قوم سره، او دریم معنی ذکر کړل نسل، څلورم معنی ذکر کړل مذهب، او پنځم ذکر کړل موده او وقت، او ومه ذکر کړل قد و قامت، اتم ذکر کړل طریقه، نهم ذکر کړل اهل و عیال، لسم ذکر کړل چې جمع کون کې د ټولو خصلتونو لرا. یو خدای خبره. دویمه خبره دا وا چې دلته رد دی په مشرکانو باندې، په عیسایانو باندې او په یهودیانو باندې، ځکه چې دوی وی چې منګه ابراهیمیو ځان ته به نسبت د ابراهیم علیه السلام کو، مشرکانو به هم نسبت کو، عیسایانو به هم کو، یهودیانو به هم کو. نو الله جل شانو په دوی باندې رد کړي. سورہ آل عمران 65 او 67 نمبر آیات مبارکه کې چې الله جل شانو د دوی دا رد ذکر کوي. النګي د یهودیت ابتدا هغه د تورات د شروع نشوي ده، د عیسایانو هغه شروع د عیسایت هغه رسته د انجیل نشوي ده. او علما تفسیر ذخیرۃ الجنان کې مولانا سرفراز خان صاحب درس ذکر کړی دي چې دا تورات د ابراهیم علیه السلام نه 2000 کال وروسته راغلی دی، او عیسی علیه السلام دا کتاب او دا 4.5 کال وروسته راغلی دی. نو د دې یهودیت او د عیسایت ابتدا د تورات او د زبور د انجیل نه وروسته شوې ده. نو څنګه تاسو ځان ته نسبت کوئ چې موږ ابراهیمیو، یهودیان او دغه عیسایان؟ نو الله جل شانه د دوی رد ذکر کړی دی په سورہ آل عمران کې. الله ذکر کوي یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد. اے کتاب والو ولې جګړه کوئ تاسو په باره د ابراهیم علیه السلام کې؟ نه نازل کړی شوی تورات او انجیل مګر وروسته د هغه نه. اے دا تورات او انجیل چې 2000 کال وروسته او 4.5 کال وروسته، 2000 کال وروسته ذخیرۃ الجنان کې مولانا سرفراز خان صاحب درس ذکر کړی دي چې دا تورات د ابراهیم علیه السلام د 2000 کال وروسته راغلی. نو څنګه تاسو ځان ته دغه نسبت کوئ؟ او دغه شان د عیسایان چې د هغې 4.5 کال وروسته دا راغلی، نو تاسو ځان ته څنګه نسبت کوئ؟ افلا تعقلون، تاسو څه عقل نه لرئ؟ نو بیا راشه په آیت نمبر 67 کوئی ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانیہ. نو ابراهیم علیه السلام یهودی او نه نصرانی. اے ابراهیم علیه السلام نه د یهودیت او نه په عیسایت، ولکن کان حنیف مسلما، لیکن هغه پوخ موحد پورا تابعدارو. وما کان من المشرکین، او نو هغه د مشرکانو د ډلې نه. اے صرف مشرک نه بلکې د مشرک سره ناسته پاسته نه وه، د هغه سره تعلق نه و، د هغه سره په مجلس کې نه و.
نو نه د یهودیت او نه عیسایت او نه مشرکانو نو په دې درې ډلو باندې رد شو چې تاسو خو ځان ته نسبت کوئ د عیسایت چې او د عیسایان چې منګه ابراهیمی یو یا یهودیان چې منګه ابراهیمی یو یا مشرکان چې منګه ابراهیمی یو نو پتا وخت شرک پروت دی ځکه چې تاسو عزیر علیه السلام د الله زوی ویلو دغه شانتی عیسایانو عیسی علیه السلام دی ویلو مشرکانو پرشتو ودا د الله لونه دي او دغه شانتی 380 بوتانه جوړ کړو داغه عبادتونه کول علل کې ابراهیم علیه السلام د دې وجه خپل وطن بلار هر څه پرې خو چې ته د عبادت مګوا د دې بندګي مګوا او دا عبادت دا پرې ده علن کې د ابراهیم علیه السلام علماء د تاریخ ذکر کړی دي چې داغوی په کور کې به سلور زره وینځوي او هغه سلور زره وینځو به په خپل کمسو باندې د ابراهیم علیه السلام دغه کور دا جارو کو خو چې کله هغه د خپل پلار مقابله ته ودرېد وی د الله عبادت کو د دې عبادت مګو د بوتانو نو هغه کور هر څه پرې خودو هغه وطن کله سکو هغه پرې خودو نو په دې کې دغه خبره ده چې ابراهیم علیه السلام چرته عبادت د بوتانو نو کړي بلکې هغه عبادت د چا کو د الله جل شانه وی کو نو په دې آیت مبارکه کې دغه خبر ذکر کړي ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا یقینا ابراهیم علیه السلام امه پیشوا نو موږ د امت یو القاموس الوحید کې نه معنی ذکر شوی دي نو پای کې یو مدد لکه سوره یوسف کې وذکر بعد امه چې یوسف علیه السلام په جیل کې خوب لري سړی راغلو سړیر مدرست اور ترایت شول یا دغه سوره هود کې هم دغه او درې معنی امام مقتدا سوره بقره 124 آیت 14 رکوع کې وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا او یا یو لوی جماعت دوی زکه چې د هر پیغمبر یو کسانو داغه ډلوا څنګه د نبی علیہ السلام سره ډلوا داغه صحابه او دغه شان دي د عیسی علیہ السلام حواریون هغه دی ویل کېدل نو دغه شانتی یو مثلا د موحدین یو جماعت او هغه د توحید کار کو او د کفر او د شرک تردید کو نو ابراهیم علیه السلام په طریقې اولا او داغه نه په اعلی درجه باندې او داغه رد کړو دغه شانتی داغه عبادت دا هغه هر کار د ابراهیم علیه السلام هغه په طریقې اولا او ډیر غوړو او دا شاعران ذکر کوي نبی علیہ السلام چې د ټول جهان دا کمالات پتا کې موجود دي او بیا دویم صفت هغه په سو د ابراهیم علیہ السلام نو بل معنا چې هغه د خیر تعلیم ورکول کې معلم د خیر یعنی د خیر د تعلیم ورکول د خیر د تدریس کول دغه د ویل کېږي او دا معلومیږي د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د روایت نه چې کله معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ وفات شو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی یو جماعت هغه وفات شو یو سړی اعتراض وکړو وی د جماعت نوم خو الله جل شانه صرف د ابراهیم علیه السلام مبارک هغه ذکر کړی دی هغه ورته وی تا د دې علم نشته چې معلم الخير د خیر تعلیم ورکون کې دي ته هم جماعت وي ان ابراهیم کان امه یقینا ابراهیم علیه السلام بشوا د دین بیانونکې قانتا لله تابعدار د الله نو قانت په سو مانو سر راځي لکه سوره انبیاء کې د مریم بیبي په باره کې راځي چې هغه سوا هغه تابعدار وا دغه شانتی سوره بقره کې راځي قانتن په معنا د خاموشوالي راځي دغه شانتی دغه لفظ باغ اوګدوګ دو باغ لوی رکعاتونو لپاره هم راځي د دوه قنوت د لپاره هم راځي خدلته د اولنې معنی مراد قانتن یعنی تابعداري چې تابعدار و دي د الله تعالی سره لکه سوره بقره 14 نمبر رکوع کې دغه خبر ذکر شوی ده او دریم صفت هغه حنیف دی یعنی د پوخ موحد دی یو حنف ته یو جنف حنف
پای کې د دوه مانو اعتبار دی مایل کېدل او ودرېدل نو ابراهیم علیه السلام هغه په توحید کلګو او مایلو تابعداري ته یعنی د شرک نه سوق او جنب په لګي کې باطل ته مایل کېدل او په باطل باندې ودرېدل نو د ابراهیم علیه السلام یو صفت باغی کې سو حنیف چې د پوخ موحدو کلګ عقیده او دغه یو ولم يكن من المشركين او نو د مشرکانو د ډلینا نو سلورم صفت د ابراهیم علیه السلام څه شو چې د مشرکانو د ډل نو الانګي د مشرکانو د ډلې سره ناس تپاسته هم نوا بلکې د هغه سره تعلق هم نو چې کله باغوي چرته دل سورې صحابات کې براشي نو دی به د هغو نه سکو پاتې کېدو الانګي د هغو نه د هر شي نه بایکاټ د هر شي نه ځان لرې ساتل او دوی دعوه کوي چې منګه سو ابراهیمیو الانګي هغه ولم یکو من المشرکین نو د مشرکان د ډلنا بلکې د مشرکانو بدل کې سره ورو داخل نو داغې نه سو هغه لري شاکر لانعمه او شکر کوونکی او د نعمتونو د الله تعالی دای پنځم صفت ده یو هغه امت چې د پېښواو بیان کوونکی او د دین دویم صفت قانت چې د تابعدارو د الله او دریم صفت حنیف چې د په دین باندې کلکو او مضبوطو او د باطن نسو لريو ولم يكن من المشركين او نو د مشرکان لدلینا د مشرکان نسو د مشرکان د دل نو شرک خلا در کنار دا غوسر کې ناستو پاس دیم نه کول دا غوسر ورشه در شیم نه کول دا غونه دومره ځان ساتو او سلورم صفت شاکر لانعمه شکر کوونکو د نعمتونو د الله تعالی وخت کم دی بیا به آیت نرسي ان شاء الله سبا بیا تفصیل الله دې موږ ته صحیح عمل توفیق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك